لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. سورہ کہف سورہ کہف پنځلسم سپارہ آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. محترم مخکې رکوع کی مضمون د توحید او د رسالت او مضمون د معاد ذکر شي چې الله به د انسانان دوباره راژوندي کوي په قیامت کې او دای سره به حساب او کتاب کوي. نو په دې رکوع کې واقعي مؤیده ده چې په هغې سره تایید ملاویږي مضمون د توحید او مضمون د رسالت ته او مضمون د معاد ته. خلاصه د رکوع دا ده دا چې د هر هغه انسان چې هغه مشرک دی نو دی به په دې خپل عمل باندې ندامت او پښیمانتیا ظاهروي او هر هغه مسلمان چې دی د الله تعالی د وحدانیت عقیده لري نو کده سره په دنیا کې هیڅ شی نشته خو دی د الله په نس باندې کامیاب دی او دته به الله تعالی داسې کامیابی ورکوي که نه چې دی به د خپلې کامیابۍ نه مطمئن وي. دقه مضمون په دې رکوع کې دلته ذکر کېږي. واضرب بیان کا لهم دیتا مثلا یو مثال رجلینی د دوو کسانو جعلنا چې ګرځولی مونږه لأحدهما یو د دې دواړو نه جنتین دوه باغونه من عناب د انګورو وحففناهما محفوظ کړو مونږ دې باغونو لره بنخل په کجورو سره. څه چلو چار چاپېره تېنه د کجورو ونې وې. وجعلنا ګرځولی مونږه بینهما په مابین د دې دواړو باغونو کې زرعا فصلونه وقد کملنا دقه باغات چې کوم دی که نه په هر لحاظ سره کامل وکړه. کلتا الجنتین دا دواړه باغات چې آتت راتلل به کول اکلها په میوې د دې سره ثمرها کاملتن کامل پوره په پوره هغه میوجات پې ورکول. ولم تظلم کمې بین قوم منه د میوې د دې نه شیئن پس څیز کې بالکل به پکې نقصان نه راته. وفجرنا جاری کړی مونږه
خلالهما په درمیان د دې دواړو کې نهرا هغه چینې د اوبو د صفا اوبو چینې به وي چې په هغې سره به د دې باغاتو د اوبو خور چې کومه مسله وه کومه پریشاني وه نو هغه به حل کېده ښه وکانا له د دپاره ثمر مال من غیر جنتین د دقې سړي دپاره د دې باغاتو نه علاوه نور هم ډېر مال دولت وښه فقال پس وویل ده لصاحبه ملګري خپل ته وهو يحاوره د فخر کوونکی په دې خپل دوست باندې انا د چیم اکثر ډېر من کرتانا مالا په مال کې واعظ نفر زیات د عزت او د مرتبې والیم مال لا څخه ډېر دی عزت مې ډېر دی خاندانی شرافت راته ډېر حاصل دی نو علما کرام ذکر کوي دا یو چې وکنه دا کافرو او دا چې چاته دا مذاکره کوي کنه دا چې کوم انسان باندې فخر کو نه دی مسلمانو او د مالی لحاظ سره لغونته کې کمزور ونو ودخل داخل چې دی جنته باغ خپل ته وهو ظالم لنفسه دی ظلم کوونکی په خپل نفس باندې پس سره په تکبر سره تکبر کو او بل د الله د نعمت ته ناشکرۍ هغه ماده و پکې ښه قالن اویل دو ما اظنو ز یقین ساتم ان تبیدا دا چې ختم شي هذه دا باغ ابدا همیشه د پاره وې ما یقین ناراضي وې دا سره وې دا باغات او دک رنگ او رونق او د غمالداری دک انعامات چې وی کنه وې دا به ما سره همیشه خجیر وما اظن ساعه ز ګمان نکوم د قیامت قائمه دراتلو ولا رددت کتر واپس شم الى ربي خپل رب ته په آخرت کې لاجدن خامقاوب مممزو خيرا ورا من هذا دي باغاتنا منقلبا غذيد ورتلو ودا خو دلیل د دې خبرې دی چې الله په دې دنیا کې ما ته دا دومره نعمتونه راکړي دي کنه نو ګینه په آخرت کې به هم راته الله دغه نعمتونه د دې نړۍ راکړي ښا نړمبه خو دې قیامت میامت منم نه او بیا که چرته بالفرض والمحل لړ ممکنه نوې تانه به خیم التکخه تانه به خیم التکی حالانکه یاد ساتي د الله تعالی په نسبت باندې د انسان د غوړوالي او د بهتري چې کوم معیار دی نو دا مال نه دی ګوري ښه مال ګوره د الله تعالی په نسبت باندې د نزدېکت سبب نه دی چې انسان تعالی مال ورکړي دی د الله خوښته نه خجی قال له نویدتا صاحبه ملګری ددو وهو يحاوره د جواب ورکون کې ودتا اکفرتا آیا ناشکری کې تو بالذي پاغذات باندې خلقک چې پیدا کړی ر تعالی رب دا ته چې کوم خبرې کې کنه وی دا الله د ټول نعمتونو هغه تسترګې پټې کړې خلقک چې پیدا کړی ر تعالی را من تراب د خورنا ثم من نطفة بیا د نطفینا ثم سواکا بیا برابر کتالا را رجلا په شکل انسانی کسی چلیو کو بتعدیل مزاجکا لفیدان الروح چستا بدنی برابر کو او بیا در کی روح راواچو کا لیکن هو الله لیکن حق خبر دا هو الله دا الله تعالی چې ربی رب زما دی ولا اشرکو د شریک نه جوړوم بربی د خپل رب سره حدن یو ذات لرا زز الله د قدرت نه انکار نکوم الله د قدرت نه انکار نکوم زما الله هغه چې سویلی دینو حق دینو ولولا ولنا اذ دخلت ذا چې تداخل شو جنتک باغ خپلتا قلتا بنا کړه ما شاء الله واچو غواړي الله تعالی نو سدي فهو يكون اغبكينو ولا قوه نشتر طاقت الا بالله مگر د پاره د چا دی صرف د یو الله تعالی دی نو علما ذکر کوي دا تعلیم دی د پاره د ترک فخر چې د انسان په نعمتونو حاصلولو کې د انسان خپل څه کمال لیکه الله تعالی د طرفنا یو انسان ته مال ملو شي یو انسان ته عزت او شهرت ملو شي یو انسان ته په دنیا کې انعامات ملو شي نو پدې کې ګوره د انسان خپل څه کمال لیکه دا د الله ورکړه ده الله ورکړه ده چې څنګه سټیم کې وګواړي کنه نو څه کوي ورک انسان ته او چې سټیم وګواړي نو اغستې شي ته نه
نو دا الله نه په ورکړ ټیم لګي او نه په اغستو باندې ټیم لګي. ځکه خوا شاعر وای کنا وای تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گٹھانے اور بڑھانے میں. بس دا الله خوخه دا بس دا الله اشاره چې کمنر حق دی یو انسان د ارض د انسان د تقدیر د بدلیدو د پاره کافی ده. کم دی انترانی تن گوری ماتانا دا چی مقلا کم یمن کرتانا مالن پمال کی و بلدا پا اولاد کی فعصا پس قریب دا ربی چی رب زما ایوتینی دا چی راکی ماتا خیرن بہتر من جنت کا دا باغونستانا ویرسل علیہا دا چی راولی گستا پدی باغاتو بند حسبانا عذاب من السماء دا جانب دا اسماننا فتصبحا پسو بگردی سعیدن زلقا یو هموار میدان. مطلب دا دی وی کچر تت دق سی دا ناشکری کے کنا نا اللہ تعالی بدن دا نعمت واخلی او دق نعمت چی دن واخلی نا دق کزمکا با موجود ای خدا با قابل دا کاشنی دا با زرغنن شی کولے بیا دا با پدی که بس تا بس فائدہ دی در کئی خوا او یصبحا یا چوگر دی ماوا او بددی غورن وچی لخکتت لن کزمکی تا فلن تستطیعا پسر گد بطاقت ان لری تو لہود دی عبود پارا طلبا پا طلب کول سراب چی تور پسی کویان پخکتا کنی کنا ننیش رایستے دا اللہ تعالی حکم دے کو اللہ دا عبود ندی دا دخ کسائن اخکتا بوت لے کنا نن سدے زمانگ پدے ملک کے دیر علاقی دا سیدی چال تکی تب زرگونو فوٹا جی کندر حقا تکویے اوکنا کنا تاقی کی اوبو نروزی او بازی زائدہ سیدی لکا زمانگ پدی کلی کی زائدہ سیدی چی بس عقیدہ کی بس لوگن تکی چی دودری رنبی دی اوال نو بابا پکی راوتے ویقا اس کو پتہ نشتے چی سنگا چلو کو ہاں جی نو مطلب دا چې دا الله خوغه دا بس چې کم ځای کې وغواړي کنه نو بس بازي ځای کې اوبړې نږدې وي او بازي ځای کې داسې دي چې په زرګونو پټه وکړي نو اوبه نه راوځي حجی ووحیتا احاطه وکړی شي بثمره په میوه د دې سراب فاصبح پس وګرځیدو یقلب کفیه چې مګلی هغه لاسونه خپل علامه په مال باندې انفقا چې خرج کړی دی فیا په دې باغ کې وهي او دا باغات خاویتنا غردیدن کی علی عروشها پچتونو د دې باندې ویقول او ویل دی علیتنی افسوس مالرا لم اشرک چې ما شرک نو کړي بربی د خپل رب سره حدن یو مخلوق لرا ولم تکن له د پارافیه جماعتنا ينصرون او چې مدد کی د قیامت پرز من دون الله ما سوا د الله تعالی نام وما کانا نبوی دے منتصرا مدد طلب کړي شوی په خپل باندې په خپل مهنت باندې د الله د عذاب نه ځان نشي بچ کولې هنالک هم پدق مقام کی الولایتو دوستی حق چداب للہ دا پارا دا اللہ تعالی دا الحق پا حق سراب سچل بھئی دا نور چا قرابت داری بفائدہ نور کئی خواہ قرابت داری پدق کٹیم کی رضا چی کم دا اغا با دا اللہ انسان دا پار مفید ویقا ہوا خیرن دا اللہ تعالی غورد ثوابا دا جیتا دا بدلی ورکولنا وخیرن غورد عقبا اغسو عقبا سزا ورکون کی وضرب بیان کا لهم دیتا مثلا یو مثال الحیات الدنیا دا زینت و دا شرافت دا جوندری دنیا ربط رکو دا مخی رکو سرا بالکل خکار دے کہ پمخ کی رکوع کی سو پمخ کی رکوع کی دا مستحلک دا دنیا دا اغ ذکر اشو نو پدی کے مستحلک دا آخرت ذکر کی گی خواہ کہ کم انسان مخ کی رکوع کی دا اغ انسان تذکرہ اشوا کہ کم پا دنیا کے اللہ تعالیٰ پا اغ بند عذاب راوستو نو نعمتون ایتنا واغسل نو پدی رکوع کی دا مستحلک دا آخرت تذکرہ کی گی خواہ وَضْرِبْ بیان کا لهم دلید پارا مثل الحیات الدنیا مثال د زینت او د شرافت د ژوندری دنیا کما ان پشند اغوبو دے انزلناو چنا دل کړي د مونږ دی لرا من السماء د جانب د اسمان نا پختلطا پسشی حاصل شي پدی سرا پختلطا پسو کی راوری گی دا به پدی سرا نبات الارض اغزر غند زمکی
یا سشلو شي حاصل شي د ځمکې ته هغه رونق په دې اوبو سره. فاصبحا پس وګرځېدا حشیما میدا تذروه الریاح چتی دی لره هواګانې. وکان الله دې الله تعالی علی کل شیء پر یو چیز باندې مقتدر قدرت لرونکي. الله تعالی وایي کنه وایي چې سده وایي د دې ځمکه باندې چې کله باران نه اورو کنه نو بیا سي هغه چې خپل وخت دغه غیاګانې دغه میوجات دغه فصلونه په دې ځمکه باندې تیر کی کنه نو یو وخت په دې باندې داسې راشي چې هغه د هغې د لو کولو وخت وي. هغه د خوند او د مزې والا فصل چې کوم دی که نه نو بیا خلق اوري وي لرې کي نو دا ځمکه دقسې چې کوم نه هغه بیا رونقه پاتې شي. الله وایي د دې انسان د ژوند مثال هم دقسې دی. اول نی نو بیا الله را پیدا کی نو بیا پې الله نیشوالی راولي. خبره دین ته راله ښه جي او جی المالو دا مال د انسان والبنون دامن زینت الحیات الدنیا غا سبب د زینت تجون دی دنیا دی. والباقیات الصالحات او باقی اسباب د شرافت د آخرت چی دی خیر غرد عند ربک پنیز در ابصاب ثوابا د جهت ثوابنا وخیر عملا او ډیر بهتر دی د جهت دو امید کولونه چې انسان د دین توقع اوساتي چې دا به ماته ډیره فایده راکړي. لکه چې څنګه په دنیا کې د خپل مال نه او د خپل اولاد نه توقع ساتي کنه دی وایي چې ماته به زما د مال او زما د اولاد به ماته فایده راکړي چې کله کمزورې شم. الله وایي په آخرت کې دا چې کم نیک اعمال دي کنه نو د دې نه ډیر امید پکار دی دکه د ټول نه زیات فایده به تا ته دغه نیک اعمال درکوي. عبدالرحمن بابا وایي کنه وایي نه به د مال نه د اولاد او نه د زر پکار شي. مال او اولاد او دا هر څه چې کم دي کنه دا به دنیا کې پاتې هلته کې چې لړ شي کنه نو دا به درته نه وایي چې پیسې دې څومره ګټلې دي. دا به درته نه وایي چې پراپرټي دې څومره جوړه کړې ده. دا به درته نه وایي چې بینک کې دې څومره پیسې جمع کړې وي. نا یو تپوس کوي بنده کم عمل لراوړی دی ځان سره بس په دې باندې بس تا د کامیابۍ او د ناکامۍ فیصله به ښه. ویوما په ورځ باندې نسیر الجبال چې وابلوزو موږ دې غرونو لره د څه نه داسې به وي که نه لکه چې دا مالوچ څنګه په دې هوا کې الوزي نو داسې به دا غرونه د دې ځمکې نه والوزولی شي. وتر الارض ویني بتزمکی لرا باردتن بالکل مخامخ وحشرناهم جمع بکم دی لرا فلم نغادر پس کمی بران ولو منهم ددین احدن دیو کسراب. سچل بی یو شی با دا اللہ نا پٹ دیخوا یو شی تمام دا انسانانو دا اعمال با اللہ دی انسانانو تمخی تکیدنو. وعرضو پیشکول بشدی علی ربکا پر ابستابان دی صفن صف در صف لقد پتا کی سراب جئتمونا راتل بکوی تاسو ماتا کما خلقناکم لکا چه سنگ پیدا کرده مونگ تاسو لرا اول مرتن پا اول ظلمان چه ستل بی لکا دنیا تا چه انسان کل رازی کنا نده ده پغاڑا کپڑی نی ده پلاس کی ده پسر بانده ٹوپای نی پخپو کی سپلائی نی پلاسو کی روپای نی تا ٹھیک شوا دقا سے جے کمدر حقا بربند رازی پخپو بندے پیزار نی دقا سے با دا محشر پا میدان کی دا اللہ پا بارگاہ کی بغیر دا کپڑونا بغیر دا پیزارونا بغیر دا سر دا پٹولنا جے کم دے کنا تب سی دا اللہ پا بارگاہ کی با ادرے گی خواہ. ٹھیک شوا جی نو دقا ماحول بگوار دیر خطرناک او دیر سخت سنگین ماحول بای دیر دا گرمی او دیر دا حیبت خواہ. کما خلقناکم لکا چسنگ پیدا کرده منگتاسو لر اول مرتن پا اول دل بندی بل زعنتم بلکه گمان کوي تاسو په دنیا کې الن نجعل دا چې وبنه ګرځو مونږه لکم تاسو د پاره موعدا غذای د وادي دراجم کیدو کا ووضع الكتاب حاضر بکړی شي هغه عمل نامې د انسانانو فتر المجرمین وینبت مجرمان لرا مشفقین چې یریدون کی وي مما د اعمال نفی چې لیکل شي وي په عمل نامو کې ويقولون ويبدي تكل الولي عند قراءته تكل دا عمل نامي الولي كان نسبوي يا ويلتنا هاي افسوس من لرا ما لهذا الكتاب سشويد دي عمل نامي لرا لا يغادر پټ ندي گناهوننا صغيرة کو
وړه ګناه ده ولا کبیرتن او کلویه ګناه ده الا مگر احصاها لیکل شوې ده په دې کې ووجدوا بمومدی ما اصاب عملو چې عملونه کوونکي وي دي حاضرتن مخامخ بصورت مخصوصه الله به د انسانانو دي ګناهونو له شکلونه ورکړي نو د نیکو اعمالو د پاره به ښکلی شکل وي او د بدو اعمالو د پاره به ناکاره شکل وي ناکاره شکل وي نو ولا یظلمو ظلم به ونه کړي ربک رب ستا احدا په یو کس باندې الله به په چا زیاتې نه کوي چې ګناه یې لږ دی او سزا ورته ډېره ورکوي یا چې کوم نه هغه نیکۍ ډېرې دي او بدله کې ورته جزا لږه میلاو شي نه الله تعالی به د انصاف قایموي انصاف پکې نو چې څومره د انسان ګناه دی دومره به سزا وي او چې څومره نیکۍ دی نو د هغې په لس چنده به ثواب ورکوي وَإِذْ قُلْنَا په هغه وخت کې چې ووي مونږ للملائکة فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکئ لآدم علیه السلام ته نو ربط د رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د مثال د دنیا او د دې د فنا وشو چې دنیا کې چې دا څومره څیزونه دي دا ختمېدونکي دي دنیا دا د دنیا د عزت ته شرافت ته د دې دنیا د مال او دولت ته د دې دنیا د اولاد دی د دې دنیا د منصب دی کورونه دی جاگیر دی د هر څه پناه کیږي نو په دې کې څه کوي د حضرت آدم علیه السلام واقعا د پاره د تایید ذکر کیږي چې څه دی حضرت آدم علیه السلام الله په دې دنیا کې پیدا کو هغه الله تعالی چې په دې دنیا کې پیدا کړ هغه په دې دنیا کې خپل ژوند تیر کو او تینا لاړ دغه صفت توم زیخه خجی وَإِذْ قُلْنَا کله چې وی مونږه للملائکة فرشتو ته علماء کرام ذکر کوي دې سره مقدر د اذكر فخر ابلیس د دې ابلیس هغه تکبر ته وګوره یاد دي نته نو واقعیا مخکې ذکر کیږي وَإِذْ قُلْنَا په وخت کې چې وی مونږه للملائکة فرشتو ته اسجدوا تاسو سجده وکئ لآدم علیه السلام ته فسجدوا پس سجده وکړه دې فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه کان او د من الجن د جناتنا فخرج ففسقا پس اوت دے عن امر ربه د مرر د حکم در رب ددنا افتتخذونه وینسی تاسو دی ابلیس لرا وذریته او اولاد ددلرا اولیاء په دوستی سره من دونی ما سوا زمانا الله تعالی وی دغه ابلیس خو ګور ستاسو دشمن دی او ستاسو د پاره څه کوي ستاسو د پاره د نقصان تلاش کوي تاسو د دینه باوجود هم د ابلیس خبره منئ وهو لكم وهم دی چې لکم ستاسو د پاره دون دشمنان دي بئس للظالمین د بئس ډېر بد دی للظالمین د پاره د ظالمانو بدل هغه سزا د جانب د الله تعالی نه ما اشهدتهم ندی حاضر کړي موږ دی لرا خلق السماوات پیدایش د اسمانونو ته والارض او د ځمکې ته ولا خلق انفسهم نه پیدایش د نفسونو د دوی ته وما كنت نمزو متخذ المضلین نسون کې شیطانان لره عضدا معاونین الله تعالی وی کنه وی دغه شیطانان چې کم دا خلق گمراه کوي نه د دوی دا خبرې چې کم دی کنه دا بلا اصل دی بلا دلیل دی د دې څه اړو ثبوت نشته وَيَوْمَا فَاوْرَدْ يَقُولُ چُبَوَي نَادُوا رَوْبَلَي تَاسُ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ شَرِكَانْ زَمَا أَغَا زَعَمْتُمْ چِ گمان کو تاسو چِ أَنَّهُمْ شُرَكَائِي تدا نعوذ بالله دا اللہ تعالی سرسدی شریکان دی فدعوهم پس دی ببلن کی دیتا فلم یستجیبو لهم پس دی بقب فلم یستجیبو پس دی با اجابت نکی لهم دی دا پارا وجعلنا گرد ولد منگا بینم پما بین دی کیمو بقاضای دا حلاکت ورع المجرمون النار او بینی مجرمان اورد دو دخلراب فظنو پس یقین بو کی دی انهم چې بشک دی مواقعوها غردیدون کی ټول پدې کې علماء کرام ذکر کوي وای دا جهنم چې کم دی کنه فرشتو با او یا زره چې کم نر حق لګامونه به ورته اچولی او دا جهنم به را روان کړي اده بغړم بیږي وای دا غړمبار چې کم دی کنه وای د سلو کالو په مسافت باندې به دا کافران اوريخه او مسلمانان به الله محفوظ ساتي مسلمانان به د جهنم د دې आवाज ربهم الله محفوظ ساتي نه د سلو کال په مسافت باندې چې د جهنم د غړمبار او د شور او د لمبي سي کی کنه نه دی بس کوي دی به یقین شي چې بس لړو تباشو کا
ځکه د دې ته مشرانو خبره وي چرګ ته خپله چاړه اوبو کې ښکارېږي که نه، نو دی ته پته ده چې بس زمونږ چاته په ژوند کې رانه سم د نیکۍ کار نه دی شوی، بس زمونږ دقه ځای دی ورتلو دی. نو ښه جي، نو الله تعالی وایي که نه، نو فظنو پس یقین به وکړي دی انهم چې بېشکه دی مواقعوها غورځېدونکي دي په دې جهنم کې، ولم یجدو نه مومي دی عنها د دې جهنم نه مصرفا هغه ځای د خلاصي. ولقد پتاکیک سراب صرفنا بار بار بیان کړی دی مونږه فی هذا القرآن په دې قرآن مجید کې للناس د خلقو د پاره من کل مثل هر یو مثال د نجات. نو ربط تو رکو د مخکې رکو سره دا دی چې په مخکې رکو کې بیان د منکرینو وشو، نو په دې کې بیان د وبال د هغې ذکر کېږي. ښه جي، وکان الانسان د دا انسان اکثر شیء جدلا ډیر زیات جګړمار ډیرې جګړې کوونکي. وما منع الناس سشي منع کړی د خلقو لره ان یؤمنو دا چې ایمان ناړي اذ جاءهم الهدى دا چې راغلی دی څخه هدایت ته. هدایت نه مطلب سره قرآن مجید دی. ان یؤمنو بدلائل القرآن دا چې دی په دلایلو د قرآن باندې ایمان ناړي، الله ورته قرآن نولیږو. ويستغفروا ربهم دا چې طلب د بخښنې وکړي د رب خپل نه، الا مگر ان تاتیهم دا چې راشي دی څخه سنت الاولین هغه دستور د مخکینو خلقو، او یاتیهم العذاب یا چې راشي دی څخه عذاب قبلا مقامق. وما نرسل المرسلین موږ نه دي رالیږلي پیغمبرانو لر الا مگر مبشرین خوشخبری ورکونکي، منذرین ویرونکي. ویجادل الذین مباحثې کوونکي دي هغه خلق کفرو چې کافران شوي دي پیغمبرانو سره بالباطل په ناحقه لیدحضوا دا چې څوکي دا چې طلب کی دی هغه بطلان د دی به الحق په دې سره حق لرا. واتخذوا نسل دی آیاتي هغه موجودو د پیغمبرانو را وما هغه عذاب لرنذرو چې يرول شي دی په هغې سره هدوا په ټوکو سره. پیغمبر چې به ورته کله د الله د عذاب په باره کې ذکر وکړه که نه، نو دی به ورپورې ټوکې شروع کړي، خنداګانې به ورپورې شروع کړي. وی دا ته لګیایي وی ته مونږ ته وایي چې عذاب دی عذاب دی، کوم دی راوله که نه را دي شي عذاب. ښه جي، ومن اظلمو څوک دی زیات ظالم ممن دا چانا ذکر چې نصیحت کول شي دته بآیات ربه په نشاناتو د رب ددو فاعرض عنها پس اعراض یې وکړه د دقې نصیحت نه. ونسیا هیر کدی ما قدمت یداهو چې وړاندې کړی د لاسونو د دی، مطلب تېنه کفر دی. انا جعلنا بېشکه ګرځولې د مونږه على قلوبهم پرونو د دی باندې اکنتن پردي ان یفقهوه دا چې دی نه پوهېږي په حق باندې. وفي آذانهم او په غوږونو د دی کې وقرن درونوالی دی. وان تدعوهم که چېرته راوبلې ته دی لره الى الهدى توحید د الله تعالی ته فلم یهتدوا پس هرگز به هدایت حاصل نکیدن په دغه وخت کې ابدا همیشه د پاره. الله تعالی دلته کې د کافرو د هغې د اعراض عن الاسلام هغه سبب ذکر کوي چې الله تعالی د دغه کافرو په دې عمل د دې کافرو په دې مقدر کې ایمان نه دی لیکلی، نو که ته ورته ډېر څه ووایي که نه خو دی هغه هدایت قبلونکي نه دي، ځکه د دی په مقدر کې هدایت رشته. هو ربک الغفور رب سابقون کې دی ذو الرحمتی مالک ته رحمت دی. ولو یؤاخذهم که چېرته نیسلی الله تعالی د مخلوقاتو لره په دنیا کې بما په سبب د هغې سره کسبو چې کوونکي ودي لعجل لهم العذاب خامخا په تلوار سره به یې ورکړي ودي ته عذاب په دنیا کې. بل لهم بلکې د دی دپاره موعد یو وخت مقرر لن تجدو هرګز به ونه مومي دی من دوني ما سوا د عذاب د الله تعالی نه موئله هغه ځای د نجات چې کله پې د الله عذاب راشي که نه نو د الله د عذاب نه خلاصېدی نه شي. الله تعالی د هر یو انسان دپاره یو وخت مقرر کړی دی، نو برابره خبره ده که هغه د عذاب دپاره دی او که هغه د مرګ دپاره دی. هر انسان دپاره یو وخت مقرر دی. وتلک القرى دا اقوام لرا اهلکناهم هلاک کړو موږ دی لرا لما ظلموا ورکله چې ظلم وکړی ظلمو په معنی د کفرو سره چې کفر وکړو. وجعلنا ګرځولې موږ لمهلکهم د پاره د هلاکت د دی موعده یو وخت مقرر. الله د هر یو قوم د پاره یو وخت مقرر کړی دی، نو دی به بار بار پیغمبر ته وي چې په موږ باندې عذاب راوله عذاب کنه. نو الله تعالی وایي ګوره د دی په دې غوښتو باندې د الله عذاب د راتلل او نه راتلو فیصله نه کېږي، د الله د طرف نه د دی د هلاکېدو فیصله مخکې شوې ده.
چې کوم وخت الله مقرر کړی دی کنه نو په هغه ټیم باندې به الله تر طرف نه عذاب راځي. وَإِذْ قَالَ کله چې وی موسی علیه السلام لفتاه هغه شاګرد خپل ته چې څوک یوشع ابن نون کا علماء کرام ذکر کوي وای په مخ کې رکوع کې بیان د مجادلین او شقا د هغه خلقو چې کوم سو مباحثي کوونکو د پیغمبرانو سره نو په دې کې څه کوي د حضرت موسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي. نو علماء کرام ذکر کوي څه چالو د حضرت موسی علیه السلام یو ځلی په خپل منبر باندې ولاړو خلقو ته واعظ کوخا یو سړی را پاسې د یا موسی علیه السلام هل اعلم منک فی الدنیا وستانه زیات څوک پوهیدونکي په دې دنیا کې شته؟ حضرت موسی علیه السلام ورته ویل نه. نو دا خبره الله تخوقه نشوه دا خبره الله تخوقه نشوه. نو علماء کرام ذکر کوي الله تعالی ورته وی یا موسی دا سکارو کا مجمع البحرین ته لاړ شه کنه وی الته کې زما یو بنده دی چې هغه الله کوم علم ورکړی د اخ علم تاسو څخه نشته کا پوهیږئ تاسو. نو علماء کرام ذکر کوي هغه څوک حضرت حضر علیه السلام هغه واقعه دلته کې ذکر کیږي. نو علما ذکر کوي وی دی کې الله تعالی اشاره دی خبره طرف ته کوي چې ګوره انسان چرم ځان ته د کل د علم کلی نسبت مکوه ځان ته د پوهې نسبت مکوه ځکه ټول علم دا ګوره د الله د ذات څخه دی. امام مالک رحمت الله علیه چې وکنه جو ډیر لوی امام دی او مشهور دی په امام دار الهجره باندې امام دار الهجره باندې په مدینه منوره کې به اوسېدو. نو د امام مالک رحمت الله علیه څخه یو سړی رالی ورته یا امام مالک رحمت الله علیه د څلوېښتو سوالاتو تپوس یې ترېنه وکړل. امام مالک رحمت الله علیه ورته صرف د 4 جوابات ورکړل او د 36 سوالونو په باره کې امام مالک رحمت الله علیه ورته وی لا ادري ما ته پته نشته لا ادري ما ته پته نشته. نو علما ذکر کوي کنه وای دا سینا چې تا ته د یو خبرې په باره کې پته ني نو ته ولګ ور خپې او بوته کومه ته چې کوم نه هغه خبره ګول مټول کومه بس سره صفا الفاظو کې وای بس نیم خبر نشته راته پته ځکه د هر یو سیس په باره کې علم چې کوم دی کنه الله ته دی انسان دی کنه نو څه دی هغه شاعر وای کنه وای چې مدام وي په یو حال کې هغه خدای دی بنی آدم به کله څنګه وي کله څنګه انسان دی. نو بس د انسان عقلم کمزور علم کمزور او د انسان تمام افعال چې کم نه هغه دا کمزوري دي. نو ځان ته به چرې د زیم نسبت نه کوو هغه څه هغه ابلیس وکنه ابلیس یو بزرگ ته نصیحت کو وته وی دا سمو آیا چې زیم داسې بشي لکه چې زیم نو ځان ته به زیم نه وایي ښه چې سیم نو زیم. مولانا بجلیګر صاحب به وایي که نه وایي اکثر خلق وایي داسې وایي چې مې به نه وایي ښه خبره دې ته راځي ښه جي. وَإِذْ قَالَ کله چې ووی موسی علیه السلام لفتاه شاګر خپل ته لا ابرحو همیشه بهم زه لا ابرحو همیشه بهم د سفر کوونکې حتی تر دې پورې ابلغا چې ورسم د مجمع البحرین دی د جمع کېدو هغه دوه دریابونو ته چې څه دی هغه د صفا اوبو او مالګینې اوبه چې کوم ځای کې دا دوه دریابونه دریای دجله او دریای فرات بعضې علما کرامو دا ذکر کړي دي کم دی او امضیایا چې سفر وکم حقبا ډیره زمانه فلما پسر کله چې بلغا ورسېدل دا دواړه مجمع بینهما ځای د جمع کېدو د دقې دواړو دریابونو ته نسي حوتهما هیر کړل دی هغه قصه د مۍ حضرت موسی علیه السلام ته الله حکم کړو وی چې ځي که نه وی ځان سره به څه وکړي مۍ چې کوم نه هغه به د خوراک دپاره ځان له تیار کړي وی چې کوم ځای کې دا مۍ ژوندی شو او دا مۍ بس چې کوم ځای کې اوبو ته ور وغورځېده که نه وی بس دقه ځای بسي دغه بس ستا منزل مقصود وي نو فاتخذا ونیسله دې مۍ سبیله لاره خپله فی البحر په دریاب کې سربا په سرنګ سراب فلما په سر کله چې جاوزا تېروتل دا دواړه د دقې مقام نه قال نو فرمایل موسی علیه السلام لفتاه هغه شاګرد خپل ته آتنا راتلو که مونږ ته آتنا راتلو که مونږ ته غدا انا هغه خوراک دو
سبا زمونگا لقد پتا کی سرا لقینا رسید لزمونگتا من سفرنا د سفر زمونگنا هادا چی دا دینا سبا دیر ستڑے والے. نو علماء ذکر کئی وی دا دینا مسئلہ دا معلوم شوکنا چی انسان کل دا منزل مقصود نمخ کی لگم سفر کئی کنا نو اغلق سفر پا دا بندگرانی خوا. مثال بدل در کم کنا مثال چې لکه انسان ټول ورځ روزه ریسلی شي خو چې کله د روزه ماتي په دې ټیم کې دا 2-3 منټه یې کنه او مخې ته دته چې کمنن هغه د انعامات پراته یې کنه نو دا 2-3 منټه ټیم په د باندې بالکل ډیر ګران تیریږي دا 2-3 منټه ټیم ګورې دا ډیر مشکلي. نو مطلب دا دی چې منزل مقصود ته انسان ورسي کنه د منزل مقصود نه بعد چې کم سفر دا انسان مشقت کے چاہیے. قالن فرمائل دی یوشع ابن نون ارائیتا خبر را کما تید آوینا ارکل چی پنا آوینا ارکل چی دبکو لمنگا الى السخرتی دی گٹتا فإنی پس بیشک دا چیم نسیت الحوتا ہی رکھلنا قصد مئیلرا وما انسانی ہون دا ہیر کر دک خبر لرا الا الشیطان مگر شیطان انسکرہو دا چی بیان کم دی لرا دا تاتا واتخذانی ولی ودی مئی سبیل اولا رخپلا پی البحر پدک کی دریاب کی عجبا پا ناشنا طریقی سراب سو وی دک کمئی جوندیشو او ابوتے ورودانگل او علماء کرام ذکر کئی دا مئی وی چونکہ غٹ مئیو کنا نو نیمتی نوی ددائی خوڑلیو او دک کسی جے کمدن اگا نیم مئی سو اگا دی ابوتے ورودانگل کا وی ننم پدی پدک کی دریاب کی اگا میان شتا چکم سدی اگا جے کمدن حقا دا یو طرف نوی دا غوخ و سرا نشتا اگر دریاب کی اسم اکا میان وی دا اگر نسل موجود دیکھا خجی واتخذاونی سدی سبیل اولا رخفل پی البحری پدی دریاب کی عجبا پناشنا طریقی سراب قالنو فرمائل ورط موسیٰ علیہ السلام ذالک دا اغا مکانو ما کننا چیو منگا نبغی لٹون کی دی لٹون کی پدی کی حضرت حضر لرا پرتدہ پس واپس شدا دوارا علا آثارہما پقدمون اقبلوان دے قصصا پیدل واپس راتن کی نفوجداوی مندو عبدن یو بند من عبادنا دا بندگارو دا منگانا سچلو پدق کی مقام کی چی واپس کل رالل کنا حضرت حضر علیہ السلام دیو گٹ تپاسے سادر اچولے دے نو حضرت موسیٰ چی کلا ورنزدیش کنا نو دا پی سلام واچو السلام علیکم نو چی سلامی پی واچو کنا نو حضرت حضر وطوی انا فی هذه الارض السلام وی پدیز مکہ کی دا سلام دا چتن رالی نبیا وطوی من انت تسوکی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام وطوی انا موسیٰ ویز موسیٰ وی کم موسیٰ موسیٰ او بنی اسرائیل او غیری وی دا بنی اسرائیل وغا موسیٰ او قبلی حضرت موسیٰ علیہ السلام متوید بنی اسرائیل اغا موسیٰ چی اللہ اغیتا پیغمبر را لے گلن وی قط دلت سکے ویستا پزیمہ باندخو بنی اسرائیل تا دا اللہ شریعت او دا اللہ احکامات تا والرسول ذمہ داری دا توی دلت سل را گلے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران شو چی نا تعارف شوی دے نا خبریت لی شوی دی بس ایلا مخامق شو مودک کسی خبر اکڑکا نو علماء کرام ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام و تخپل دراتلو اغا سبب بیان کچی دک کسی کارو کا دک کسی کارو خجی آتیناہو ورکڑو منگتا رحمتن علم من عندنا دجانب زمنگنا وعلمنا وعلم ورکڑو منگتا من لدننا دجانب اخفلنا علما اغا علم چسو زارشتن چه ہدایت والو قال نو إله دت موسى عليه السلام هل اتبعك آيات تابداري كمستاب على أن فدي خبر بندي تعلمني دا چو بخاي تمات مما داسنا علمتا چه علم در کل شورتا ستا رشدا اغدسو علم ده ہدایت کا نو قال نو فرمائل ورط حضر علیہ السلام انکا بیشکت چی لن تستطیع ارگد بطاقت ان لرلشمعی ما سرا صبر اند صبر کولو وکیف تصبرو سرنگی و صبرو کتو علاما پاغس بندی لم تحد چتای حاتن دکڑی بی پدی سرا خبرا دجیت دا علم ناب قال نو فرمائل ورط موسیٰ علیہ السلام ستجدنی درد چوبو می تمال صبر کون کے انشاءاللہ کچرتا خوشید اللہ تعالی صابرن صبر کون کے نو علماء کرام ذکر کی وید شاگرد آداب دلتا ذکر کی گی خواہ چی پا شاگرد کی با یو سی یو خبر با پکی رئی تی دے با صبر کی
دی به صبر کوي. او بله خبره دا ده که نه چې دی به څه کوي؟ دی به فرمان برداري، دی به چې کوم د خپل استاد ادب کوي. ولا عاصي لکا خلاف فردی بنا کم ستا د پاره منم دیو کار. قال نو فرمایل ورته دی حضر علیہ السلام فین اتبعتنی پس کچرت تابعداری کې زما فلا تسألنی پس تپوس مکو زمانہ عن شیئن فبارد یوسیس کې حتی تر دی پوری احدثا دا چې د بیان کم لکستا د پاره من هور دینا ذکرن اغا خبر تحقیقی. نو فانطلقا پس روان شو دا دواړه حتی تر دی پوری اداره کې بار کله چې سوار شو دا دواړه په سفینتی په کشتی کې. نو خرقها عیب جن کړه دا کشتی څه چلو کو. علماء کرام ذکر کوي دی کشتی کې چې کله دی سوار شو کنه نو د کشتی دا چې کوم مالکانو هغه چې دی تو قتل وی یاره تاسو را ته خلق معلومیږي نیکان خلق یې وی تاسو را خیر د اجرت مرا کوي اجرت مرا کوي. نو چې کله دا کشتی د دریاب منځ ته شوه کنه نو حضرت حضر علیه السلام راولګېدو د دې کشتی نه یو تخته راوباسله او دی کشتی د تخته راوباسله کنه. نو چې تخته راوباسله حضرت موسی علیه السلام متوي دا ته څه کوې ته څه کوې ته چې کوم نه راغی د سره احسان وکړو کرایم د نه وانغسته بغیر د اجرت نه په دې دریاب څه کوي په دې کشتی کې پورې کوي وی نور څه کوي خجی. قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام اخرقتها یا عیب جن کړه دا کشتی لتغرق اهلها دا چې غرق کې هغه سواره په دې کشتی کې ټول خلق لقد فتحقیق سره جیتا راتل وکړل شیئا امرا یو ډېر ناکاره کار ته چې ناجایزونو. قال نو فرمایل ورته حضر علیہ السلام علم قل آیا مانو ویل انک چې بېشکه لن تستطيع هرگز به طاقت اون لرل چې معي ما سره صبرا د صبر کولو. قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام لا تؤاخذنی منی سما لرا بما په هغه څه باندې نسیتو چې هیر راغلی ده په ما باندې ولا ترهقنی مواقع کوما لرا فی امری په کار زما کې عسره په تنګۍ کې وی سره خیر د وی ایره رانه راله سوای منو. فانطلقا پس روان شو دا دواړه حتی تر دې پورې اذا لقیار کله چې میلاو شو دی غلاما یو لک سره نو فقتله قتل کدلرا سو ماشومانانو لبی کولی نو بس دی لړ او په دې ماشومانانو کې یو راونی سو بس سټې ولا تاو کو مړی کو سټې ولا تاو مړی کنو. حضرت موسی علیه السلام متوي داري سو وکړل د انسان قتل کول او بیا دا چې دا خو نابالغه دی په ده باندې خو لا د الله حق نشته ده خو لا بلوغت تم نه دی رسېدلی اته چې کوم نه هغه لګی دی د قتل کو. نو قال نو فرمایل ورته موسی علیه السلام اقتلت نفسا زکیتا یا قتل کتا یو پاک نفس لرا بغیر نفس بغیر د سک جرم نه لقد پتا کی سراجی تراتل لیوکلل شیئن نکورا یو ډیر ناکارا کارتا یو ډیر ناکارا کار دیو کخا. نو قال نو فرمایل ورته حضر علیہ السلام علم قل لك یا مانو هریتا تا انک چ بیشک طولن تستطيع هرگز به طاقت اون لرل شي معي ما سرا صبر اند صبر کولو. قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام ذکر دو موقع خوشوي کړه دو موقع خوشوي. اوس حضرت موسی علیہ السلام متخپل شرط کی دی ان سألتک کترت ما تپوسو کرتانا عن شیئن فوارد یوسیس کی بعدها رستر دینا پلا تصاحبنی ملګرتیا کې مې پرېږده ځان څخه بیا وی که په درېیم ځل مې دنه تپوس وکړه که نه مشران وایي په درېیم ځل څه په درېیم ځل شرط نو حضرت موسی علیه السلام ورته وی که په درېیم ځل مې ومې خوري له ارام رانلی که نه او تا نه مې تپوس وکړو نو بیا به بیا مې چې کوم نه هغه ځان څخه مه پرېږده. نو قد په تحقیق سره بلغ تا رسېدلی تا ته من لدني د جانبه زمانه عذرا سو ډیر تکلیف کا. فانطلقا پس روان شو دا دواړه حتی تر دې پوری اذا اتیا چې راتلو کړل دې دواړو اهل قريه یو کلیوالو ته نستطعما چې طلب د روټیو که د دینا اهلها د اوسېدونکو د دینا فابو پس انکار وکړی ان یضیفوهما دا چې مېلمستیا ورکړي دې دواړو ته چې کله راغلل که نه نو علماء کرام ذکر کوي حضرت حضر علیه السلام د دې قوم د خلقو نه مطالبه وکړه چې مسافر یو اوږیو د خوراک دپاره سراړی نو وی هغوی دی ته د روټۍ د ورکولو نه صفا انکار وکړه چې نشته
نو علماء کرام ذکر کوي عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شکنه نو دی انتاکی والا رالل دا خار چې کم دی کنه علماء ذکر کوي وای دا د انتاکی خاروقه وای دا د دې خار اوسیدون کی رالل حضرت عمر فاروق ته وی سیب څومره تحفه تحائف او مالیت چې وای کنه وی مونږ بدل درکو خو زمونږ یو کار وکوي نو ای ورکوټه غونټه کی کار دی وی وی بس سیب ډیر مختصر غونټه کار دی نو عمر فاروق وتوی پیدا سکار به وکي چې د اباو د بعد نقطه چې کم ده کنه دا به پورته کوي او یو نقطه ور سره بل ولګي نو په اباو نه به په اتاو جوړ شي نو په اباو په معنی د انکار کرنا او په اتاو په معنی د دینا نو په لغت عربي کې دا کمال دی کنه چې په یوې نقطې سره سکیږي په یوې نقطې سره د لفظ هغه معنی مکمل بدل شي نو مطلب دا دی کنه هغه زمونږ اکثر چې کم دی د فارسی کې به مونږ یو دغه دي طلباو ته یو شعر وو بیق نقطه بابو که یابو شود ٹھیک شوه نو چې بابو سره یو نقطه ولګوله کنه نو د دې نه څه جوړ شي یابو ته نه جوړ شي چې یابو ته نه جوړ شي نو بابو چې کم نه حق لیکوال ته ویل کیږي او یابو ټټو ته ویل کیږي ٹھیک شو جی عمر فاروق رضی الله عنه ته دک کار را لوکا ځکه تر قیامت پورې دا خلق په زموږ باندې سکی لعنت پر باندې را لېږي چې د الله پیغمبرانو لدی ملمسیانه د ور کړي ٹھیک شو عمر فاروق رضی الله عنه غصه شو او ته زما د قسم د الله په ذات باندې وی کدا ټول دنیا را ته مخې تکیدای کنه وی دغه کار نشم کولی ځکه وی دا د الله کلام دی او د الله په کلام کې عمر فاروق وی چې د دنیا یو انسان هم بدلونه نشي راوسته حجی نو فعبا پس انکارو کدی یضیفوهما دا چې ملمسیا ورکړي دواړو ته فوجدا پسو مونږ دی پیا پدی فوجدا مونږ دی پدی خار کې جدار نیو دیوال یریدون از دی وین قضا چرو ګردیږي نو فاقامه پس دې کلا دیوال قال نو فالمال ورت موسی علیہ السلام لو شیتا کتر تو اختلتا لتخستان قام خاغست بدی وعلی پدی بند اجرا مزدوری قال نو فرمایل ورته حضر علیہ السلام هذا دا فراق وجودی د بین فما بین زما کې و بینک فما بین ساس سنبئک ذره چې خبر بدر کم تا بتعویل ما لم تستطع علی صبر په حقیقت دا خبر سره چې تاپی د صبر طاقت اون لرو نو علماء کرام ذکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کنا وای الله دې زمون پرور په حضرت موسی باندې رحم وکي وای کلک صبر کړي وای کنا وای ډېر ناشنا خبرې بنورم دې کم نه حق مونږ ته پته لګیدلې وکا خجی اما السفینه ورچدا کشتی دا فکانت مسودا لمساکین دا پار دی مسکینانو یعملونا چی مزدوری بے کولا فی البحر پدی دریاب کی پارد تو پس ارادو کلما نعیبها دا چی عیب جنکم کشتی دی وکان وراهم رسل دی دریابنا ملکن یو بادشاب یا خودو چی اغسط بے کل سفینه هر یو کشتی لراغت با پس سرا زبردستی سرا واما الغلام ورچ دا غلام دا لکو فکانا پسو ابواهو روپلار دا مؤمنین نیکان خلق فخشینا پسو یرید منگا ایرحقهما دا چواڑی دی دوال لرا تغیانا پسر کشی کی و کفرنا پا کفر کی فاردنا پس ارادو کلمنگا ایبدلهما دا چی بدل کی ورکی دی دوالو تا ربهما رب دی دوالو خیرا بہتر منہو دی لکنا زکاة پا پاکیز گئی کی و اقربو او نزدی رحمن پا محبت ابو بینو کی و اما الجدارو ورچ دا دیوالو فکانا پسو دا لغلامین یتیمین دا پارد دوسو یتیمانانو الکانو چې د یو نوم احرمو او د بل نوم حریمو وکانو تحته لاند دی دیوالا کند لهما خزانه دی دوالو د پارا وکان ابوهما او پلار د دی صالحا نیک سړی چې د دی د پلار نوم کاشحو فارادا پس ارادا وکړه ربک ربستا ایبلغا دا چورسی دا دواړه اشدهما دوانی خپلتا ويستخرجا رؤباس کنزهما خزانی خپل لرا رحمتا مهربانی دا من ربک دا جانب دربستانا وما فعلته نو کړه دا کار من امری پخپل اراده باندې بلکې دا الله په حکم ذالک دا تعویل حال ما دا خبرو لم تستطع علیه صبر چې تا په طاقت اون لرل چې سو تا په صبر کولو طاقت اون لرو بس دک خبره ونه
دا خو دا ما چې سکړی دي کنه وی دا د الله په حکم باندې. نو حضرت خضر ته چې الله کوم علم ورکړو دا علم د تکوینیاتو او حضرت موسی ته چې کوم علم ملاو هغه علم د تشریعیاتو. ويسالونک تپوس کوي دی د تانا عن ذی القرنین په بار د حال د ذی القرنین کې. قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساعت دو درد چې او بل ولمزو علیکم پتا سو باندې منه د حال د ذی القرنین نا ذکر اغه خبر تحقیقی. نو ذی القرنین سوکو ذی القرنین د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې یو بادشاہ چې دته الله تعالی په تمام دنیا باندې بادشاہي ورکړي وکا. تمام دنیا باندې ورته الله تعالی بادشاہي ورکړي وا او سو دا ذل قرنین ورته په دې بنیاد باندې وای چې د بادشاہي ډیره زیاته پراخه وا یا ذل قرنین ورته په دې بنیاد باندې وای چې د یو تاج چې په هغه کې دوه کرانو. نو ځکه ورته ذل قرنین وای یا چې کم دې کنه دا ذل قرنین ډیر زورورو نو ځکه ورته ذل قرنین وای ښا. علماء لیکلي دي وای دا ذل قرنین چې وو د وای په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ایمان نه وړو. نو وای ظاهره خبره ده کېدای شي چې د نمرود د وفات نه پس چې کوم نه دا ذل قرنین دا بیا راغلی. وای دا په حج کې وای د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات هم شوی دی خاجي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خجی ويسألونك تپوس کئی دی دتانا عن ذی القرنین پبار دحال د ذی القرنین کی. نو ذی القرنین د دې علماء کرام ذکر کئی وی په دنیا کې ذی القرنین دو تیر شوی دی خوا. یو سکندر بن فیلسوف الیونانی وی د حضرت ابراهیم علیہ السلام په دین باندې او د حضرت نوح علیہ السلام په اولاد کې د سام په اولاد کې راغلی وخوا. او وی د دک سکندر ذی القرنین وزیر چې کوم کنه هغه حضرت خضر علیہ السلام. ٹھیک شو وی د دین رستو بل یو سکندر د چې هغه سکندر الاصغر باندې معروف دی او د هغه د حضرت عیسی علیہ السلام نه 300 کاله مخکې چې کوم نه هغه سکندر تیر شوی دی ګوره. او د هغه سکندر وزیر چې کوم دی کنه دا هغه وزیر ارسطو ګوره دا مشهور چې کوم هغه یونانی فلسفي دی کنه ارسطو وای دا د سکندر وزیرو. خو دا هغه سکندر نه دی چې کوم سکندر ذی القرنین واقع قرآن ذکر کوي. دا د کوم سکندر ذی القرنین واقع چې قرآن ذکر کوي دا هغه وزیر څوک حضرت خضر علیہ السلام. ٹھیک شو جی. ويسألونك تپوس کئی دی دتانا عن ذی القرنین پبار د حال د ذی القرنین
قل وتوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتلو درد چوبل ولم علیکم پتا سو باندې منه د حال دنا ذکر خبر تحقیقی ان مکننا بشک من طاقت ورکړو من له د تافل ارض پزمک کی واتینا ورکړو من دتا من کل شیء علم د خواص دار یو سبب اغسو اغه طریقه د استعمال فاتبع پس تعذبا یا کچرت عذاب ورکې دیتا و اما ان تتخذا کچرت نشطفین پدې کې حسنا پیسان سراب قال نو فرمایل دې سکندر ذل قرنین اما من ارچا سوکته ظلما چې اصرار یو په کفر باندې پس فنعذبه پدل چې سزا ورکوم دتا ثم يردوا بیا واپس کول شي الى ربه خپل رب طرف تفيعذب عذاب ورکیدتا عذاب النكر عذاب سخت واما من اور جا سوکت آمنا چیمان راړو وعمل صالحا ونیک عمل وکفله فزدد پارا جزاء الحسنى بدل دنیکو اعمالو دددا وسنقولو درد چوبو ایمونگا لو دتا من امرنا پکار خپل کی یسرا دا آسانی والا ثم اتبع بیا تابیش دے سببا دا اغیسو خواصو دا علم دا اشیاؤ حتی تردی پوری اذا بلغا چی اورسی دے مطلع الشمس دے دراقتو دنورتا وجدهانوی منددی لراب تطلعو چراخت دانور علا قوم یو قوم باندی لم نجعل لهم چنو گردول منددی پارا من دونها ما سوا دینا سترا یو پرداب نو علماء کرام ذکر کئی وی مخ کی چی کم قومو کنا چی کم سو کم ددق کی ددی نور د پریوتو پا کم زائی کی چی کم قومو کنا نو ددق کی قوم نم ناسکو او چی کم زائی کی دانور درا خطو چی کم زایو اپدق کذای کی چی کم قوم آبادو کنا نا اغی تبی منسک ویخا کم دے کذالکم دکرنگی او قد پتا کیک سراب احتنا احاتا ورکڑی ومنگا بیما فاصل دی چید سخو حبراد جیت دا علمنا ثم باتبع سببا تابی شدید اسبابو حتی تردی پوری بلغا چه ورسید بین السدین پما بین دو غرونو کیوا دیتا وجداوی من دونهما علا بردینا قوما یوداس قوم لا یکادونا نودی یفقهونا چی پوید القولا پا خبر باندی ذکسو اغد دی اغد سی عجیب و غریب زبانی بید چی دا سکندر ذی القرنین دا دی پا دی زبان باندی نپویدو نو علماء کرام ذکر کئی وی دا کم علاقه وا نسوک کوئی چی دا چائنیزو وسوک دا اکثر مفسرین رائے دا کنا چی دا چائنیز نو دا ترکو خوا ذکر دا یاجوج ماجوج چکم دے کنا دا ترکو دا نسل ندی خوا خبر دین ترا دی دا ترکو دا نسل ندی او وی علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا ترکو دا ترک چکم دے کنا وی دا تقریبا 21 قبائل خوا 21 قبائل وی دو قبائل دے کمدن حقدا وی دا صد سکندر ندی خوا پاتی شوی دی چی دا ترکیان دی او وی دا 19 چکم قبائلو کنا وی دا خونریز قبیلی وی انتہائی خطرناک خلقو وی سدے وی دغا چکم دن دا وی دا ترکیانو دا نسل ندی دا یاجوج ماجوج خبر دین ترا دی حتی تردی پوری اذا بلغار کلچ ارسد بین السدین فما بین دو وادو کی وجدانوی من دونی ما لاوردینا قوما یوداس قوم لا یکادونا چنو دی یبقونا پویدل قولا پا خبرد دی باندی قالو نویل دی یا ذل قرنین اے ذل قرنین دا ترجمان پزری سرا ان یاجوج و ماجوج بے شک دا یاجوج ماجوج چی دی مفسدون فی الارض پساد کون کی پزمک کی فحل نجعل لکا پس آیا اگرد منگستاد پارا خرجن مال علا ان پدی خبر باندی تجعل بیننا دا چوگرد پما بین زمنگ کی و بینهم پما بین دی کی صدن یو دیوال قالن فرمائل ورتدی سکندر ذی القرنین ما مکنیا چو قوت راکل دے ما تپی پدی کہ ربی رب زما خیر غردی پاعینونی پس مددو کی تاسو زما بقوت فافرادی قوت سراب اجعل دا چو گردوم زبینکم پما بین ساسو کی و بینهم پما بین دی کی ردمن یو دیوال آتونی راتلو کی تاسو ماتا زبر الحدید یا تختید اسپنی حتی تردی پوری اذا ساوا چی برابر اکردا بین الصدفین پما بہند دی دو غرونو کی قالن فرمائل دی سکندر ذی القرنین
انفخو نسو کئی انفخو بالمنافخ اور تیز کئی پدخ کی بنو سرقا بنای وته جوړې کړې وي نو پاغي باندې به دا اور به بلکو نو دک اوس پنی چې کم دې کنه د مکمل سری کړی نو چې سری کړی کنه نو بیا حتا تر دې پوری اذا جعله چې وی ګرځو دی لرا نارن اور مطلب تو کسری کړی نو قال نو ویل دې سکندر ذل قرنین اتونی راتلو کی تاسو ماتا افرغ علیه دا چوالم پدی باندې قطرا تانبیل را چې څه چلو شي چې د دې اوس پنې چې کم دې کنه هغه جوړ په تانبی سره راشي نو ویلي کړي تانبی په د پاسه وروا چولا نو علماء کرام ذکر کوي یو مضبوط دیوال جوړ کخه فمسطاعوا طاقت لري دی ايظهروه دا چروخي دی پدی باندې ومستطاعوا طاقت من لري دی له د دیوال د پارا نقبا د سوري کولو نو علماء کرام ذکر کوي وای دومره یو مضبوط دیوال تیار کنا دومره یو مضبوط دیوال چې سره د یاجوج ماجوج د اغینه د تمام دنیا چې کم در حق محفوظ او ساتله ٹھیک شو نو علماء کرام ذکر کوي وای چې کله قرب قیامت راشي کنه وای څه چل وای دا یاجوج ماجوج روزانه چې کم در حق د صد سکندر وای دا سورې کول کوي دا سورې کوي وای ها جی سورې کیږي وای بس دا صرف چې کم دې کنه وای د دې دنیا په مقدار بس یو لیش مسافت پکې پاتې شي نو دای چې کله مسخوتن ځي کنه وای بس د سبب شي نو چې سبا راځي کنه هغه دیوال الله بیا پوره کړی ښا بیا خو چې کله قرب قیامت شي کنه نو دای چې کله مسخوتن ځي کنه نو دای د دې خلینه به یو خبر اوځي چې ان شاء الله سبب شيخه نه دک ان شاء الله برکت پي چې دغه دیوال په خپل حال باندې پاتې شي نو چې بل راځي کنه نو بس لګ مقدار وي بس هغه بس کی هغه به سورې کی نو بس په دې دنیا برا خوار شي کا وای په تعداد کې دومره دي کنه دومره وای چې سمندر ولا بقله وردی نو هغه سمندر مخکري خلق د هغه سمندر د اوبه چې اوس کی کنه وای دا روستي چې په د کدی تیریږي نو دای به وای چې را دلته کې چرته په خوا سمندر تیر شوی د اوبه چرته تیر شوی وي ښا دومره او علماء کرام ذکر کوي وای چې کوم شی ولا مخله را دي نو هغه ختمي ښا خجی نو الله تعالی په دغه وخت کې څه کوي حضرت عیسی علیه السلام چې کوم ملګری دي کنه حضرت عیسی ته الله حکم کوي چې دای بوزدان سره کوهی تور ته نو دای په کوهی تور کې پناه واخلي تا خجی نو بهرحال واقعیات ډیر دي خو ټیم لګ دی خجی کم دی قالن او فرمایل دی سکندر ذل قرنین هذا دا جوړول دی دیوال چې رحمت مهربانی د مې ربي د جانب د رب زمانہ فاذا جاء پسر کل چراشی وعد ربی وعد در رب زما جعله نو بگردی دی دیوال لرا دکا آری دریدا وکان وعد ربی دا وعد در رب زما حقا نختینی وترکنا پریگدو منگا بعضم بعض ردینا یوم ایدن پدا ورد یموجو چم ملاویگی بدی فی بعض پبعض نور سرا ونفخا او پک پوارجی پی سوری پشبیلی کی پجمعناهم پس جمع وکمونگ دی در جمعن پجمع کول سرا وعرضنا پیش پکمونگا جہنم لرا یوم ایدن پدغورد للکافرین پا کافران بندی عرضا پا پیش کولو سرا الذین آخلق کانت چیو اعینهم سرگل دی فی غطائن پا پردک عن ذکری دی توحید زمانا وکانو او دی لیستطیعونا چی طاقت پین لرا سمعا داوریدو دی قرآن مجید دی سبب دی بوز دی پیغمبر علیہ السلامنا اپا حسب الذین گمان کیا خلق کفرو چی کافران شوی دی ایتخذو دا چونسی دی عبادی بندگانو زمان لرا من دونی ما سوا زمان اولیاء پدو سی سرا انا اعتدنا بیشک منگ تیار کردے جہنم للکافرین دا پار دا کافرانو نزلا دائی دا ملمستی ازائی دا ورطلو دا بس